حضور مبارک بدعا فرمائلا اللہم حبب الینا المدینتا کحبنا المکہ او اشد. حضور فرمائی یا رب العالمین ما دا مدینه منورے سرا داسی مینا پیدا کے لکه څنګه مونږ د مکه معظمه سره مینا محبت ته او خدای پاکا دومره مینا راکې د مدینه منورې والا چې د مکه معظمه د مین نم زیات مینا د مدینه منورې را نصیب کې. ځکه دغه حدیث په تناظر کې علماء کرام یو تحقیقی بحث لیکلی دی چې مدینه منوره افضل ده او که مکه معظمه افضل ده. بعض علماء اکثر علماء کرام دا لیکل کړي دي چې نه مکه معظمه افضل ده د مدینه منورې د ښار نه. او امام مالک رحمت الله علیه خپل مذهب د دغه حدیث مبارک په تناظر کې دا دی چې حضور فرمایلی الله مالا د مکه معظمه په شان دی د مدینه منورې سره مینا را نصیب کې او اشد او یا الله د مکه معظمه نه زیات مینا ما د مدینه منورې سره پیدا کې. دا زیات والی دعا حضور فرمایلی دا نو امام مالک رحمت الله علیه فرمایي د ما مذهب دا دی چې مکه معظمه خار دا د مدینه منورې خار دا د مکه معظمه د خار نه افضل دی. او ځکه به امام مالک رحمت الله علیه مبارک د مدینه منورې د حدود نه بهر بچرته وته هم نه چې هسې نه چې مالا بل چرته مرګ را نشي. په مدینه منوره کې به مرګ غوښتو او دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دعا ہوا رب کریم مالا مرگ راکے دا شہادت مرگ راکے او یا اللہ مالے پا مدینہ منورہ کے راکے. دا دغی آثارنا ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ مدینہ منورہ افضل دا دا مکہ معظمین خدا دا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دغی دعانا او دا دغی اثرنا معلومی گی. خو جمهور علماء فرمائی چھے مکہ معظمه خار دا افضل دے دا مدینه منورے خار نا. خو لیکن یاد ساتے پادشوا یو خار دا مدینه منورے دے او یو دا حضور مبارک قبر مبارک دے دا حضور مبارک لحد مبارک دے. یاد ساتے دا حضور مبارک خار نافضیلت والا مکہ معظمه خار دے خود حضور مبارک قبر انور لحد مبارک خاور چه دا دا خانه کعبه نم افضل دا دا عرش نم افضل دا او دا لوح نم افضل دا او دا کلم نم افضل دا. او علماء پا دی باند اجماع نکل کرده دا چه دا حضور مبارک دا قبر لحد مبارک خاورا دا خدای پاک دا عرش نا و دا جنت نم افضل دا. یو دا حضور مبارک البقعت الشریفہ دا حضور مبارک لحد مبارک دے. یاد ساتے دا دا کل کائناتو کا لوح دے کا کلم دے کا عرش دے کا فرش دے کا جنت دے کا ہر یو سیز دا فضیلت والا دے. دا حضور مبارک دا لحد خاورا دا خدای پاک دا عرش نم افضل دا. او پا دے باندے دا څلور واڑو امامانو دا مذہب اتفاق و اجماع دا پا دے باندے داس یو قول چاہ ندے کڑے او کا کڑے دا اجماع خلاف دے. دا حضور مبارک دا بقعہ شریفہ دا خاورہ مبارکہ او آخی وجہ سے فرمائی چھے دا حضور مبارک دا لحد زکا افضل دے دا خدای پاک دا عرش نم زکا افضل دے چھے دا لحد سرا دا حضور مبارک جسد او جسم مبارک لگے دلے دے. او تر قیامت پورے با حضور مبارک پا دا لحد مبارک کے ژوندی بھی لکه څنګه زمونږ ایمان دی چې ټول پیغمبران او ټول شهدای کرام او دارنګ اولیاء کرام او اصحاب کرام چې الله وغواړي دا ټول په خپلو قبرونو کې ژوندي دي او حضور مبارک متعلق او د کل پیغمبرانو متعلق زمونږ دا عقیده ده چې پیغمبرانو مبارکان نه سلګ وخت لپاره روح مبارک دا قبض شو او واپس په حضور مبارک او پیغمبرانو په بدنونو کې روح چې دا واپس کړی شوی دی او دا په قبرونو کې داسې ژوندي دي لکه په دنیا کې ژوندي وو بلکې د دې نه افضل طریقې باندې په قبرونو کې ژوندي دي او سلام جواب ژوندي ورکوي مړي نه ورکوي. او حضور مبارک باندې چې کله د دې ځای نه سلام ووایي فرشتې درله هغې سلام تاسو رسوي او حضور مبارک جواب درکوي
او بیا چې څوک روزې مبارکې ته مخامخ شي او حضور مبارک باندې سلام ووایي، حضور په خپله سلام اوري او حضور مبارک د الله واپس جواب درکوي، واپس سوالونه جوابونه. دا د مړو کار نه وي، دا د ژوندو کار دی. د مونږه عمده اهل سنت والجماعت عقیده ده چې حضور مبارک سره جمله پیغمبران دا په قبرونو کې ژوندي دي او بعض څیزونه دا د عقل نه اوچت وي، د دې د وجې نه په هغې کې عقلي طور باندې څه نه څه اشکالات ذهن ته راتلی شي، خو لیکن عقیدوي طور باندې اسلامي طور باندې کل پیغمبران سره د حضور مبارک چې دا ژوندی دی. او چا ښکلې خبره کړې ده چې که څوک پیغمبران په قبرونو کې مړه ګڼي د هغوی عقیده هم مړه ده، او څوک چې پیغمبران په قبرونو کې ژوندي ګڼي د هغوی عقیده هم ژوندی ده. والحمدلله ثم الحمدلله. دا خو یو ډېره بل شان دی خبره ده چې یو انسان د حضور مبارک متعلق دا وایي چې په قبر کې العیاذ بالله مړ پروت ته یاد ساتئ، دا عقیدې تصور هم نشي راتلی. حضور مبارک په خپلو قبرونو کې ژوندی دی. او چا څه ښکلي ویلي دي چې ژوندی دی خو صرف دومره ده چې د موږ نظرونه نه پټ دی، د ما او د ستا نظر نه پټ کېدل دا د هغوی د مرګ دلیل نه دی. که چېرې دا د مرګ دلیل شي فرشتې مونږ تاسو سره شته که نشته؟ هر څوک وایي چې شته، خو څوک شته تر داسې کس چې وایي چې ما سره چې کومې دوه فرشتې دي ما لیدلي دي؟ چا هم نه دي لیدلي. خو دا نه لیدل دا د فرشتو د وجود دلیل نه دی، عدم وجود دلیل نه دی چې فرشتې نشته ځکه چې زه نه وینم. نه تی نه وینې، فرشتې خو شته دی، دارنګې ته نه وینې چې پیغمبران په قبرونو کې ژوندي دي او که نه دي ژوندي، بلکې دا د مونږ ستاسو د نظر کمزوري ده. چې چاله نظر ورکړی شوی دی او چاله د سماعت قوت ورکړی شوی دی. امام اعظم د مونږ ستاسو امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه مبارک ارشاد فرمایي چې ما کله د حضور مبارک په دربار کې سلام وړاندې کو چې السلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، اے د پیغمبرانو سردار تاسو باندې سلام وي. د قبر مبارک نه امام اعظم رحمت الله علیه مبارک له جواب راغی چې وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے د مسلمانانو امام په تا باندې د سلام وي. چې څوک د دغې مرتبو خاوندان وي هغوی دپاره دا خبره بعیده نه ده. امام جلال الدین سیوطي علیه رحمه په خپله باندې لیکي او دارنګې د شانور شاه کشمیری علیه رحمه په دې باره کې لیکل فرمایلی دي چې حضور شیخ الاسلام والمسلمین امام جلال الدین سیوطي علیه رحمه په خپل ژوند کې 75 مرتبه په ویښه باندې د حضور مبارک دیدار فرمایلی دی. دا خو هغه خلک دي چې هغوی حقایق لیدلی دي او دارنګې د نزاکتونو د دایرو نه تیر شوي دي. هغوی خلکو ته بیا دا مسله څه ګرانه نه وي، ګرانه مونږ ته ده، خو لیکن دا ایمان زمونږ دی چې حضور مبارک په قبر انور کې ژوندی دی.